بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي درې قسمه خلک مې داسې ولید چې هغه جهنم ته روان دي، جهنم ته روان دي. یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فامیر مسلط، ظالم بادشاه. ظالم بادشاه مې ولیدو چې الله تبارک وتعالی ولا بادشاهي ورکړې ده، نور خلک د ده ما تحت هسې د ده لاندې او بیا پې هم دې څه کوي، ظلمونه کوي. ظالم بادشاه. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه انسان مې ولید چې جهنم ته روان دی چې الله ولا مال ورکړی دی او د هغې باوجود د هغې زکات نه ادا کوي. الله ولا مال ورکړی دی او د هغې باوجود لږه غونته کې ایسه ده، 40 روپۍ ده، په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ دي، دا څه شی دی؟ بیا هم دی د الله حق نه ورکوي، مال ولم الله ورکړی بیا هم دی د الله حق نه ورکوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکوي او پکار هم دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکړی شي. یوه وجه د هغې دا ده چې د رمضان المبارک په میاشت کې به د غریبانانو، د یتیمانو، د کونډو د هغې سره مالی مرسته وشي، نو هغې به په روژه کې ځان له په دې باندې روژه ماتې راوړي او د پېشمني دپاره به پکې خوراکونه ځان له راوړي او خپلو بچو له به پې د اختر جامې په اظهار وکړي. نو یو خو پکار دا ده چې یقینا دا زکات د رمضان مبارک په میاشت کې ورکړی شي، د دې خلکو سره مالی مرسته ده. او دویمه وجه دا ده چې د رمضان المبارک په دې میاشت کې الله تبارک وتعالی یو فرض په 80 باندې بدلوي او یو نفل الله په فرض باندې بدلوي. نو چې ته د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکړې نو الله تبارک وتعالی درله په 80 چند باندې ثوابونه درکوي. بهر حال دا زکات چې دی دا د اسلام دریم اهم رکن دی. حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے بنی الاسلام علی 5، د اسلام بنیاد په 5 خبرو باندې دی. هغې کې اوله خبره دا ده چې شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اول خبره د اسلام چې ده نو هغه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا ویلي، ځکه چې دا کلمه دې تر څو پورې ویلې نه ده تر هغې پورې خو ته مسلمان نه حسابېږي. نو منځنی ستن د اسلام د کوټې چې ده نو هغه کلمه د لا اله الا الله ده. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و اقام الصلاة، د مونځ پابندي کول. په اسلام کې دویم اهم رکن چې هغه مونځ دی، چې کله کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله دا دې وویله نو تا ته د ټول نه لومبی حکم چې په شریعت کې متوجه کېږي نو هغه د مونځ حکم دی. ځکه چې په دې مانځه کې انسان د الله سره رازداري شروع کړي، خبرې شروع کړي، په دې کې د الله سره مناجات کول دي، د الله سره ملاقات کول دي. په شریعت کې اوله خبره چې تا ته متوجه کېږي نه حکم ده مانځه دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دریم و ایتاء الزکا، دریم حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ورکول د زکات دی. نو زکات د اسلام دریم اهم رکن دی او د زکات او د مانځه د ذکر احادیث مبارکو کې اکثر یو ځای راغلی دی او قرآن مجید کې خو تقریبا 8 پیری یو ځای راغلی دی. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، کوم چې د مونځ ذکر دی هلته سره ذکر دو زکات دی. او سرورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وحج البیت، د بیت الله شریف حج کول، من استطاع الیه سبیلا، څوک چې هلته د تلو طاقت لري په هغه باندې بیا حج فرض دی. او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وصوم رمضان، د رمضان المبارک د میاشتې روجې نیول.
د اسلام کوټه په دې 15 خبرو باندې ولاړه ده. نو په دې کې درېمه خبره او درېم اهم رکن چې دی نو هغه ورکول د څه شي دي؟ د زکات. زکات چې څنګه مونځ فرض دی داسې زکات فرض دی. کو یو سړی د مونځ نه انکار کوي دی په دې سره کافر کیږي. کو یو انسان د زکات نه انکار کوي دی په دې سره کافر کیږي. اوس یو سړی و چې مړه زکات پکې چا راوستی دی، مال زما دی، پیسې زما دي او زه به یې رالم بل چاته به ورکوم، دا پکې نشته، دا خو ټیکس دی. دی په دې خبرې سره څه شو؟ کافر شو، د اسلام نه ووتو. د دې وجې نه کله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین شو نو څه خلکو د زکات نه انکار وکړو، منکرین زکات وګرځېدل او خبرې دا وکړه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې په بیت المال کې پیسې نه وي نو ځکه به نبی علیه السلام زکات غونډو. اوس خو بیت المال ډک دی، موږ نه ورکوو زکاتو، انکار یې وکړو. ابوبکر رضی الله تعالی اعلان وکړو زه به د دوی سره جهاد کوم، زه به د دوی سره جهاد کوم. عمر رضی الله تعالی ابوبکر رضی الله تعالی ته فرمایل وی ابوبکر ته د دوی سره څنګه جهاد کوي؟ جهاد ورسره ته څنګه؟ ځکه ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدلي دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی ما ته حکم شوی دی چې ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. زه به د خلکو سره تر هغې پورې جهاد کوم تر څو چې هغوی لا اله الا الله دا کلمه نه ویلي. نو دوی خو کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایي، مونځ کوي، نو بیا ورسره ته جهاد په کوم دلیل کوي؟ نبی علیہ السلام فرمایي چې لا اله الا الله نه وایي زه به ورسره جهاد کوم او دوی خو لا اله الا الله وایي، نو ته ورسره جهاد څنګه کوي؟ ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله زه به د دوی سره جهاد کوم لو منعوني، دوی کو چرته من کو زمانه عقالا هغه پړه په کوم پړ چې به دوی اوښ تړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به ورکو او مال یې را نه کو زه به سره بیا هم جهاد کوم. کوم پړ باندې چې اوښ تړلی شي او دوی به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په زکات کې ورکو او زمانه یې منع کو زه به ورسره څه کوم؟ جهاد کوم. او بیا ابوبکر رضی الله تعالی داسې وکړل داسې وکړل. عمر رضی الله تعالی فرمایي وروسته موږ د پوه شو چې الله تبارک وتعالی د ابوبکر صدیق سینه په دې خبره باندې کولاو کړې وه او په حق باندې موږ خطا وو. الله تبارک وتعالی د هغه سینه کولاو کړې وه په دې خبره باندې. نو به هر حال زکات دا د اسلام اهم رکن دی، اهم رکن. که څوک ترې نه انکار کوي نو په دې سره دی څه کېږي؟ کافر کېږي. به هر حال ډېر خلک داسې دی چې په مال باندې مین دي، مونځ هم کوي، روجیم نیسي، هر کار کوي، خو چې د زکات ورته ووایي نو دا خبره پرې ډېره زیاته بده لګي، ډېره زیاته بده لګي. مال زما دی او زه به یې غریب ته ورکوم، نو کو انکار ترې نه کوي خو کافر کېږي پرې، او کو انکار ترې نه کوي زکات نه ورکوي پرې سره ته فاسق فاجر ګرځي بیا او مستحق د جهنم ګرځي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی په ما باندې 3 قسمه خلک پېښ شو چې هغه جنت ته روان وو او 3 قسمه خلک په ما باندې پېښ شو چې هغه جهنم ته روان وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اول هغه کسان چې په ما پېښ شو هغه جنت ته روان وو. یو په هغې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فالشهید شهید د الله په لار کې. کم انسان چې د الله تبارک وتعالی په لار کې شهید شوی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما په خپله ولیدل چې دا جنت ته روان. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وعبد مملوک احسن عبادت ربه، هغه غلام را باندې پېښ شو چې په غلامۍ کې د الله بندګي کړې ده، په غلامۍ کې د الله بندګي کړې ده او د خپل مالک خدمت یې کړی دی. مطلب دا دی یو سړی د چا نوکر دی، مزدور دی ورسره، د هغه خدمت هم کوي، خپلې پیسې هم حلالوي او د رب بندګي پکې هم کوي. هره نوکری کې، سرکاري نوکری کې، پرایویټ نوکری کې، خپله نوکري هم په ایماندارۍ سره کوي او د الله عبادت پکې هم کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دغه خلک مې ولیدل چې دا جنت ته روان دي. نن سبا اکثر خلک دا عذر کوي که نه، وایي زه مونځ کوم نو مالک مې خفه کېږي، یا د ډیوټۍ په دوران کې وایي د مونځ نه ډیوټي کول دا ډېر ضروري دي،
دا ډېره غلط فهمي ده. هغه نوکري به د سره کوي نه په کومه نوکري کې چې ته د الله عبادت نشي کولی. هغه نوکري کول جایز نه دي. په کومه نوکري کې ته فرض عبادت نشي کولی دغه نوکري کول جایز نه دي. دا د خلکو ځان له کار کتلی دی چې لومبۍ ډیوټي ده وروستو منځونه دي. لومبۍ منځ دی وروستو نوکري ده. اصل کې خبره داسې ده. نبی علیه السلام فرمایي هغه سړی مې ولیدو چې جنت ته روان و چې د خپل مالک د خدمت سره سره د خپل رب بندګي هم کوله. او دریم نبی علیه السلام فرمایي هغه عیادال انسان، اهلدار انسان چې الله ورله ډېر اهل و عیال ورکړی دی، د هغې باوجود چې کومه روزي ده په هغې باندې قناعت کوي، په هغې باندې شکر وباسي او د چا نه سوال نه کوي. دا انسان مې په خپلو سترګو ولیدو. نبي علیه السلام فرمایي چې جنت ته روان دی. نو دا درې قسمه خلک څه دي؟ جنتیان دي. کم کم؟ یو نبي علیه السلام فرمایي شهید. دویم هغه انسان چې د خپل مالک د خدمت سره د رب بندګي هم کوي. او دریم نبی علیه السلام فرمایي یو انسان عیالدار دی، بال بچ دی، الله تبارک وتعالی ورله ډېر بال بچ ورکړی دی، خو چې کومه روزي ده په هغې باندې د الله شکر ادا کوي او د خلکو نه سوال نه کوي. بیا نبی علیه السلام فرمایي وایي درې قسمه خلک مې داسې ولید چې هغه جهنم ته روان دي. جهنم ته روان دي. یو په هغې کې نبی علیه السلام فرمایي فامیر مسلط، ظالم بادشاه. ظالم بادشاه مې ولیدو چې الله تبارک وتعالی ورله بادشاهي ورکړې ده، نور خلک د ده ماتحت دی، هسې د ده د لاندې او بیا پې هم دی څه کوي؟ ظلمونه کوي. ظالم بادشاه. او دویم نبی علیه السلام فرمایي هغه انسان مې ولید چې جهنم ته روان دی چې الله ورله مال ورکړی دی او د هغې باوجود د هغې زکات نه ادا کوي. الله ورله مال ورکړی دی او د هغې باوجود لږه غونته کې ایسه ده، 40 روپۍ ده، په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ دي. دا څه شی دی؟ بیا هم دی د الله حق نه ورکوي. مال ولم الله ورکړی، بیا هم دی د الله حق نه ورکوي. او دریم نبی علیه السلام فرمایي وفقیر فخور، غریب متکبره. غریب متکبره، غریب هم دی او تکبر هم کوي. ځکه مالدار تکبر کوي خو زه په خپلو پیسو باندې مست دی که نه، مس کېږي. اگر چې د هغه ټیکانم جهنم دی چې په مال باندې تکبر کوي. خو د هغه نه بدترین بیا دا ده چې مال ورسره هم نشته او بیا هم تکبر کوي. نو نبی علیه السلام فرمایي وایي دا درې انسانان مې ولیدل چې دا جهنم ته روان دي. الله تبارک وتعالی دې په اولو دریو کې مونږ راولي، په دې اخرو دریو کې دې مونږ نه راولي الله تبارک وتعالی. نو په هر حال نبی علیه السلام فرمایي چې هغه انسان چې الله ولله مال ورکړی دی او د زکات نه ورکوي، دا انسان څه دی؟ جهنمی دی، جهنمی. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من اتاه الله مالا، چاته چې الله تبارک وتعالی مال ورکړی دی فلم یؤد زکاته او بیا هم د هغې زکات نه ورکوي، مثل له یوم القیامه، الله تبارک وتعالی به ده ته په دې غاړه کې ورواچوي شجاعا اقرع، داسې مار چې بهادر به وي او په سر باندې به ګنجې وي. د شجاع بعضې معنی کړې هغه مار چې په لکۍ باندې ودرېږي. مونږ چې ورته کوم مار وایو؟ چمچمار ورته وایي که نه؟ چمچمار ورته وایي یا ورته هغه چجې والا مار وایي، داسې نیغ چې ولاړ وي، ده ته شجاع ویلی شي. شجاع هغه مار چې داسې دا سر نیغ نیولی وي، الله تبارک وتعالی به دا مار ده ته په دې مرۍ کې ورواچوي اقرع او په سر باندې به ګنجې وي. په سر به ګنجې ځکه وي محدثینو لیکلي دي چې د ده په دې سر کې به دومره زهر چې د هغې زهرو د وجې نه د ده په سر به ویښته نه کېږي، داسې زخریله مار به وي. او له زبیبتانې د هغه د سترګو د پاسه به 2 تور ټاکې وي. دا تاسو کتلي که نه؟ مونږ خلک وایي دا 4 سترګې سپی دی. د کم سپي د سترګو د پاسه چې تور داون مونږ ته 4 سترګې، نو دا 4 سترګې نه خو داسې سپی ناکاره ډېر زیات دي.
د دې مار د دې سترګو د پاسه به دوه داغونه وي، دا اشاره ده د ناکاروالي ته. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یطوقه یوم القیامه، الله تبارک وتعالی به د ده په دې سټ کې ور واچوي، ثم یاخذ بلحظمتیه، بیا به هغه د ده په دې وښکو کې د خپله خوله ورکوي، ده ته به ټپونه ورکوي، او دا مال به ورته وایي انا مالک و انا کنزک، زه خو مار نه یم، زه خو ستا هغه مال یم، زه خو ستا هغه خزانه یم چې په دنیا کې دې جمع کولم او زکات پې نه ورکو، نن الله تبارک وتعالی مال د مار شکل لا کړی، زه په تا باندې مسلط کړی یم چې زه به تا ته دا سزا در کوم تر هغې ورځې پورې تر څو چې قیامت نه دی قایم شوی. په میدان محشر کې به ته دا سزا وي، بیا به په اخر کې فیصله وشي یا به جنت ته ځي یا به جهنم ته ځي. او په میدان محشر کې به خلک په نور سزاګانو کې مبتلا وي، دی به په دې سزا کې مبتلا چې الله په ده باندې یو ښامار مسلط کړی. الله تبارک وتعالی دې دغه نه موږ ته پناه راکړي. بهرحال الله مال درکړی دی، د هغې مال زکات ورکول پکار دي. خاص کر زنانه چې دي، زنانه دوی اکثر د دې سرو باندې ډېر زیات خوشحالېږي. زنانه دې ته ډېرې خوشحالېږي چې ماله 10 تولې کالي وکړه، ماله 20 تولې کالي وکړه، خو بیا ورته وایي زکات ورکړه، نو اخوا بیا په دې باندې سمې نه راځي، وایي ما سره پیسې کم دي، زه د زکات ته څه نه ورکړم، زه ورته وایم دا کالي دي خرڅ کړه، زکات یې ورکړه، کالي به دې خرڅوي خو زکات یې ورکړه. خو خاوند یې ورکړو خو ډېره ښه ده، خو نه ورکړي ګناهګاره خو پې ته یي. نو زنانه کالو ته خوشحالېږي او بیا په زکات باندې سمې نه راځي. حالانکې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام خواله یو زنانه راله، هغې د سرو زرو بنګړي په لاس کړي وو. نبی علیه الصلاة والسلام چې د هغې بنګړو ته وکتل، وی ته د دې زکات ورکوي؟ هغې زنانه ورته وی نه د الله پاکه پیغمبر زه خو زکات نه ورکوم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل دا خو تا د اور بنګړي لاسونو ته اچولي دي، دا خو د اور د جهنم بنګړي دي چې تا لاسونو ته اچولي چې د دې زکات یې نه ورکوي. الله تبارک وتعالی فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله، هغه کسان چې سرو سپین دا خزانه کوي خو د الله په لاره کې ورکړه نه کوي، زکات نه ورکوي، فبشرهم بعذاب علیم، الله تبارک وتعالی فرمایي په درناک عذاب ورته زیری ورکړه، په درناک عذاب ورته زیری ورکړه. زیری ورته څنګه ورکړه؟ عذاب خو زیری نه دی، دا خو بد خبر دی. معنی دا دی چې څنګه ته د سرو زرو ته خوشحالېږي، بیا داسې د الله عذاب ته هم خوشحاله اوسه چې زکات ترې نه ورکوي. او الله تبارک وتعالی فرمایي یوم یحمى علیها فی نار جهنم، دا سره سپین به په اور د جهنم کې تودولی کېږي، فتقوى بها جباههم، په دې تندو به ورته داغ ورکوي، وجنوبهم، په دې اړخونو به ورته داغونه ورکوي، وظهورهم، په دې شاګانو به ورته الله تبارک وتعالی داغونه ورکوي، او وبه ورته ویلی شي هذا ما کنزتم لانفسکم، دا خو هغه سره دي، دا هغه سپین دي، دا هغې کالو ته خوشحالي دي چې دا مې امیل دی، دا مې والی دي، دا مې بنګړي دي، ته دې ته خوشحالي دي، دا خو هغه کالي دي چې تا ته زکات نه ورکوو. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اوس د هغې سرو سزا وڅکه، د هغې خزانو سزا وڅکه کوم چې تا ځان له خزانه کړي وو، د هغې سرو د هغې سپینو سزا وڅکه چې کوم تا ځان له خزانه کول او زکات دې نه ورکوو. زه هغې زنانو ته هم هغې خویندو میندو ته هم چې د چا سره سره دي، د چا سره سپین دي، د دې به بیا زکات هم ورکوئ، یوازې کول نه دي، ورنه دا سره سپین دا به الله تبارک وتعالی په اور د جهنم کې ګرمۍ تعالی وکړي، بیا داغونه درکړي. نو د دې زکات ورکول دا خامخا لازمي پکار دي. الله مال راکړی دی، سره زر چې دي 1.5 تولې، سپین زر 2.50 تولې، نغدي پیسې چې دي چې د 2.50 تولو دغه ته رسي، قیمت ته رسي، نو زکات په ورکوي. په دې زکات باندې مال کمیږي نه، په دې زکات باندې مال زیاتیږي. او چا چې زکات نه دی ورکړی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا جهنمی انسان دی. او کوم انسان چې زکات ورکړی دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په دنیا کې زیری ورکړی چې دا جنتی انسان دی. لکه حدیث مبارک کې راځي د بنو قزاعه یو سړی راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ودرېدو، وی د الله پاک پیغمبره په تا باندې مې ایمان راوړی دی او دا ګواهي مې کړې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، په تا مې ایمان راوړی دی د الله پاک پیغمبره. دویم دا دی چې زه د مونځ پابندي هم کوم، مونځ هم کوم. دریم دا دی
چې زه د رمضان المبارک روجې هم نیسم، او پنځم دا دی چې د رمضان المبارک په شپو کې د الله عبادت هم کوم. د رمضان المبارک د ورځې روجې نیسم او د شپې عبادت کوم، او دارنګه وآتیت الزکات او زه زکات هم ورکوم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل من مات علی هذا کان من الصدیقین والشهداء. کو څوک په دې حالت کې مړ شو لکه دا کومې خبرې چې تا وکړي چې د الله پاک پیغمبر په تا ایمان راوړی دی، د مونځ پابندي کوم، زکات ورکوم، د رمضان المبارک پر ورځ روجې نیسم. نبی علیہ السلام فرمایل چې دا کارونه چا کول او دې مړ شو نو دې به حساب په صدیقین او په شهداو کې. نو مطلب دا دی چې څوک زکات ورکوي، نبی علیہ السلام فرمایي دا څه دی؟ جنتی انسان دی. او چا چې زکات نه دی ورکړی، نبی علیہ السلام فرمایي ومې لیدو چې جهنم ته روان دی. الله ولا مال ورکړی دی او بیا هم زکات نه ورکوي، نبی علیہ السلام فرمایي ما ولید دغه انسان چې دا چېرته روان دی؟ جهنم ته روان دی. دارنګه بل حدیث مبارک کې راځي، یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل دا الله پاک پیغمبره ما ته داس یو عمل اوخی چې زه کوم الله په ما جنت ته داخل کی، ما ته مختصر اعمال اوخیا چې زه کوم چې ما ته الله تبارک وتعالى په ما جنت ته داخل کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل تعبد الله لا تشرك به شیئا. دا الله بندگی کوا، خدای الله سره په بندگی کې څوک شریکو مگر زوی خدا کار کوا. دو مرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی فرض منځونه چې دا کوه، فرض منځونه ته دې پابندي کو دا مفریدا. درې مرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو وی فرض زکات چې په تاکم دې دا ورکوه، زکات ورکوه. او څلورم مرته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د رمضان المبارک روجې نیسه، د رمضان المبارک روجې نیسه. هغه صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوانه چې روانېده کنه یو خبره وکړه، والذي نفسي بيده لا ازيد على هذا ولا انقص منه. وی زما دی په هغه ذات باندې قسمی د کوم ذات چې زما روح دغه په قبضه کې دی، کومې خبرې چې راته تا وکړې د الله پاک پیغمبره نه به په دې زیادت کوم او نه به په دې کې کمې کوم. او روان شو، چې څنګه روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کو څوک غواړي په دنیا کې چې جنتی انسان وینه منوي دي صحابي ته وګورئ. کو په دنیا کې د چا دا خواهش وي کنه چې ما یو جنتی انسان ولیدې هغه دې صحابي ته وګوري. ګورئ صحابي ته څه وي د الله پاک پیغمبر نه به پزه زیادت کوم نه پکې کمې کوم. نو د شریعت په کارونو کې د ځان نه زیادت هم نشي کولای او د ځان نه کمې هم نشي کولای. زیادت کولم بدعت ته، کمې کول په کوم څه دی؟ بدعت ته. نو د شریعت په کارونو کې د ځان نه کمې زیاتې نشي کولای. هغه ورته د الله پاک پیغمبر چې تا راته سوي هم دک شان به کومه. نبی اسلام فرمایل ای زما صحابه کرامو کوی چې په دنیا کې مونږ جنتی انسان ولیدو نو دا صحابي روان دی، وګورئ ورته، وګورئ ورته دا جنتی انسان دی. هغه ورته څه ویلي د الله پاک پیغمبر زه به څه ورکوم؟ زکات. څه به ورکوم؟ زکات. نو زکات په معامله کې مونږ خلک ډېر زیات سوس یو. د رمضان المبارک روز هر کار کې چې پیسو له سر راځي بیا سوس یو په هر شي کې نو هر کار ته نه چې پیسو له پکې سر راشي که نه بیا سس یو. مونځ هم ښه کوو، روجې هم ښه نیسو، نفلونه هم ښه کوو، ذکر و اذکار هم ښه کوو، خو زکات ورکولو کې څه یو؟ سست یو. نو د زکات کې مسله دا ده چې دې کې مال دی، دا مال دومره خوږ څیز نه دی، دا پاتې کېدونکی دی. او یقین وکړه چې څومره پسې ولګېدې په دې مال پسې که دومره به درنه تښتي، دومره به درنه تښتي. منډه به پسې وای خو په لاس نه راځي، یو ورځ ورته شاکه مړه وای ته هسې په لاس نه راځي. صحیح ده. نو زه نور دا خپل ژوند الله ته ورکوم، د الله عبادت ته ورکوم، د الله بندګۍ ته ورکوم، دا مال به در پسې په خپله بیا شاته را روان شي. صحیح ده. نو دا درته نه یم چې مال مه ګټئ، مال ګټئ خو د الله حق پکې مه هېروئ. مال ګټئ خو د الله حق پکې مه هېروئ. چې الله 1,00,000 روپۍ درکړي وي نو 2,500 روپۍ څه دي؟ دا 2,500 دې پکې نه کنه، دا 2,500 دې د الله په لاره کې ورکا. نو روژه را روانه ده، د هغې دپاره اول تیاری دا دی چې موږ دا قصد وکړو چې زه به نفلي صدقات خو ورکوم خو انشاءالله چې خپل فرض زکات دا به د ټول نه اول ورکوم. فرض زکات ورکوم چې د الله په دربار کې زما غاړه خلاص شي، کم مسکین دي، کم یتیمان دي، کم غریبانان دي،
چې هغې پې ځان له د روژې تیارې وکړي او الله به زما ذمه خلاصه کړي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی المتسحرین. الله تبارک وتعالی او د الله فرشتي په پېشمني کوونکي باندې رحمتونه رالیږي. پېشمني کوونکي باندې سره رالیږي رحمتونه رالیږي. دا پېشمني له پاسېدل ډېر ګران کار دی ځکه یې ثواب زیات دی. پېشمني کول څه دي؟ ډېر ګران کار دی که نه. هغه وایي د روجې هر ماښام اختر دی زرې زرې د پېشمني د لاسه یم که نه. دا پېشمني ګران دی ځکه دا څه دی؟ ګران دی. او سلام دی ښځو ته زنانو ته په دې کې سلام دی. سلام دی ځکه چې هغې له سترګه نه یې پټه کړې چې بیا د پېشمني په پخلو باندې شروع شي.